أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة مائده پارا نمبر 7 رکوع نمبر 14 آیات نمبر 103 104 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت نو مخکې سره ما قبل سره ربط او مناسبت دا دی چې دې نه مخکې د دې سپارې په شروع کې تیر شونو. الله جل جلاله فرمایل یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين آیات نمبر 87 کې. نو دلته وس الله رب العزت وی چې کم شزونه تاسو حلال شزونه حرام سه بلکې تاسو د خپل طرف نه داغه د حرمت او د دې چې نو هغه ذکر کوی نو دا خود سره ناجایز دی. الله رب العزت یو شیز نه حرام کړي او تاسو داغه چې نو هغه حرام وای نو داغه الله پاک چې نو هغه د دې د جهالت هغه سو رسمونه هغه ذکر کوي. الله وی ما جعل الله ند مقرر کړي الله پاک من بحیرة نه بحیره ولا صائبة نه صائبه لا وسیله نه وسیله ولا حام نه نهام. اوس دا سوالو نو د دې متعلق نو هغه د مفسرین مختلف اقوال دي خو کم معرف هم ذکر کړي ذخیره هم ذکر کړي خازن هم د نور هم تفاسیر او دغه امام بخاری رحمه الله هم چې نو هغه نقل کړي دي. جلیل القدر تابعی سعید ابن مسیب رحمه الله داغه تفسیر د دې متعلق چې نو هغه ذکر کړي دي. نو هغه دا دی وی چې بحیره دا هغه اخت هغه ساوري ته ویل کېږي چې داغه پي بدوی د بوتانو په نوم باندې وقف کړل داغه نه به پي ناغستل او دا به د قشانت پرې خو د خپل چې نو هغه کار کې به نه راوستل نو دې ته بدوی بحیره وی. ولا صائبه چې نو هغه ویل کېږي هغه ساوري ته چې کم بدوی د بوتانو په نوم باندې د قشانت آزاد پرې خو دلو چې اردو کې داغه ته سانټ ویلې کېږي. زموږ پښتو کې دل د دوره داغه د انشته خو د بوتانو په نوم باندې بیغه پرې خودلو. پنجاب وغیرہ کې وسوم که خیال مو کړي پنجاب سند کې دا رسم شته آل دي چې نو هغه د قشانت غوا میخه یاد سی بل یو ساوري داغه د باباګانو په نوم باندې پرې خو د سوق داغه ته غږ نه کوي ان تر دې کې د چا سبزی ول نه سبزی اوچته کی کله چا گاډي ول نه گاډي چوته چانو ټماټر توت کی دغه شانتي سو فروټ وغیرہ نو ډېر پکې اکثر وته چې نو هغه امی جی هم وای سوق ته بی جی هم وای چې نو هغه د سپقلار د کې سو کې وهله هم نشي هغه خود مختار کله چا پټي ته وخت د هر څه وکړلو. نو دغه شان د دې صایبج نه نو هغه به د بوتانو په نوم دا سورې پرې خو د بجې نو بده باندې چا سورلی کول نه به دی پیاغستل نه به دی چې نو کس نقصان کو چا بوته سوي هم نه. ولا وسیله او الله وی نه چې نو الله پاک وسیله مقرر کړل وسیله چې نو هغه ویل کېږي هغه اوخه ته چې مسلسل بداغي چې نو هغه وا یا پنځه یو خاص عادت به دی خو د چې داغه به بچي کېدو هغه به ماده و اوخه به چې کله به هم داغه بچي کېدو نو اوخه به راوړل ماده به راوړل نو چې دی به دغه خاص عادت دا به پوره کو نو د دین ورسته به د دوی د بوتانو په نوم باندې پرې خو د لیوس به دی ته سوکس نه وي. ولا حامن او الله نه مقرر کړی دی حام یعنی دی دا الله دا نه دی مقرر کړی نه دی حرام کړی او نه حام چې نو هغه اوخته هغه غوایت هغه سندته هغه بزیت د چینو پیسته ګټه آیت ویلې کېږي چې د هغې به په یو خاص مقدار بعضې چې نو هغه تفاسیرو د 10 پورې ذکر کړي چې لس پیرې به د هغې چې نو هغه کم جفتي وکړله بیا د دغې نه به چې کم چې نو هغه د غوا میخ وغیره چې کم بچی کېدلو نو دا به چې کله وشوه چا به دغه کم اوخ کم ساوري به چې دغه لس پیرې دغه جفتي پوره کړله نو دو به وی دا اوس د بوتانو په نوم شولو بیا به دغه اوخ ته دغه غوایه ته دې ته به بیا دوی چې نو هغه لاس نه لګولو دنه به سورلی د باندې به ارټ چلول دا خبرې چې نو هغه به بیا قطع نظر کو وی دی اوس نو هغه خپل کمال ته رسېدلی دی
الله رب العزت وی دا نشته، دا صرف او صرف یو رسم دی، یو جهالت دی. ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب. الله د دې چې نو هغه یو ځای کې هم دا نه دی ویلي چې دا حرام دی او دا حلال دی، یا دغه مقدار ته ورسېدو دی بیا چې نو حرام شلو. الله وی دوی چې دا کافران په الله پاک باندې دروغ جوړي، او اکثرهم لا یعقلون، او ډیر د دوی نه چې نو هغه عقل نه لري. و اذا قیل لهم، او کله چې دوی ته وویلی شي تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، تاسو چې نو هغه راتلو کې الله او د الله رسول طرف ته، فقالوا، نو دوی وایي حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، کافی دی زمونږ دپاره هغه چې کم باندې مونږ خپل پلار نیکه چې دی نو هغه منتلي دي، یعنې خپل مونږ چې نو هغه قرآن احادیث کې چې د دې کومه منه راغلې ده نو مونږ په دغه باندې عمل نه کوو، بلکې مونږ چې کم خپل پلار نیکه په کم طور او طریقې سره منتلي دي زمونږ دپاره دغه طور او طریقه پوره ده. الله وی اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، اگر که د دوی پلار نیکه هغه چې نو هغه په څه باندې نه پوهېږي، نه په سره علم شته او نو سره چې نو هغه هدایت شته، نو بیا هم د دې چې نو هغه خبره منل کېږي نه. د پلار نیکه دغه رسم دغه خبره چې نو هغه منل دا شرن چې نو هغه جایز دی. اوس دې ځکه چې نو هغه د پوهې دپاره یو مسله چې نو هغه د تقلید متعلق دا ذکر کول چې نو هغه لازمي نه، ځکه بعضې کسان چې نو هغه اکثر ډېر زموږ چې نو هغه سادهګان کسان ویرونه، نو د هغوی د خپل عقیدې خپل مذهب نه چې نو هغه خبر نه، خلک چې نو هغه دوی خویې دوکه سره کوي. نو د دغې متعلق دلته دا یو مسله چې نو هغه لکوټې یاد وساتئ، مسله چې نو هغه مسله تقلید ده. د دې آیات نه چې نو اکثر خلک استدلال کوي چې ګوره الله رب العزت وایي چې دوی د خپل پلار نیکه تقلید کوي، او د دوی پلار نیکه چې د هغوی عقل نه لري، هدایت باندې چې نو هغه نه دي. نو د دې نه دا خبره معلومه شوله چې تقلید د ائمو چې نو هغه نشته. لکه مونږ وایو مونږ حنفیان یو، بدیانو هغه بعضې وایي مونږ شافیان یو، بعضې وایي مونږ حنبلیان یو، بعضې وایي مونږ مالکیان یو، دا کم څلور مذهب سره چې تعلق ساتلی کېږي. نو دوی وایي د امام تقلید کول دا چې نو هغه ناجایز او حرام دی. نه دا یاد ساتئ تقلید چې نو هغه په دوه قسمه دی، یو تقلید جایز دی او یو تقلید چې نو هغه ناجایز دی. جایز تقلید او ناجایز هغه تقلید دی چې کله د دغه امام کاغه هر یو مسلک والی، حنفی وي، مالکی، شافعی او حنبلی، نه دی د دې خبرې قائل دي چې دا د قرآن سنت دغه شان خلفای راشدین صحابه د دې د قول او د فعل خلاف چې دی نو هغه د دې ائمه قول او د دې چې دی نو هغه یو خبره، نو دغه تقلید کول دی نو هغه بیا حرام او ناجایز دی. او د دې تقلید څلور واړه مذهب کې چې نو هغه یو امام هم د دې خبرې قائل چې نو هغه نه دی. دویم چې نو هغه تقلید هغه دی چې وس یو مسله نه قرآن کې صراحتاً موجود وي، نه په حدیث مبارکه کې چې نو هغه صراحتاً موجود وي، او نه د خلفای راشدین نه چې نو د هغې متعلق صریح یو حکم چې نو هغه موجود وي، نو په دغه صورت کې بیا د امام تقلید چې نو هغه دا لازم دی. او د اجتهاد او د مجتهد چې نو هغه تقلید دا خو د حدیث مبارکه نه چې نو هغه هم ثابت دی. ابو داود چې نو هغه هم روایت نه، او دغه شان د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ چې نو د هغوی په فضایلو کې چې نو هغه مناقبو کې هم نور کتابونو چې نو هغه هم ذکر کړی دی. هغه دا دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ دغه د یمن گورنر جوړ کړو او د یمن طرف ته جنانو هغه لېږلو، نو دته وی معاذ ته چې هلته لاړ شې نو تعالی د خلکو به مسلې راځي، تو به د خلکو مسلې چې نو هغه څنګه حل کړي. نو معاذ رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلو د الله رسول زه به د ټولو نه مخکې د هغې کې د کتاب الله د الله د کلام د قرآن مطابق به فیصله کوم. حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل معاذ که چېرته چې نو هغه قرآن کې دغه مسله نه وي سره، نو هغه ورته د الله رسول زه بیا ستاسو د سنت ستاسو د احادیثو متعلق چې نو هغه دغه مسله حل کوم. هغوی ورته ووایي که چېرته چې نو هغه معاذ دا هم نه، نو بیا ورته معاذ رضی الله تعالی عنہ وفرمیل اجتهدوا برأیه، د الله رسوله نو زه به بیا په خپل رای متعلق چې نو هغه ګورم چې دا مسله کومه قرآن احادیث ته څومره نږدې ده کم قول، نو زه به په هغې قول باندې چې نو هغه څه کومه
عمل کوم د هغې متعلق به مسله حل کوم. نبی علیه الصلاة والسلام د الله شکر ادا کوم، د الله حمد و ثنا وې شکر ادا کوم. یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې تا خپل پیغمبر له داسې قاصد چې دی نو هغه ورکړی دی چې د هغوی چې دی نو د الله او د الله د رسول چې دی نو د منشا متعلق دی د هغوی نه الله رسول چې دی نو هغه راضي دی. نو معلومه دا شو چې د مجتهد اجتهاد دا د الله د پیغمبر چې دی نو هغه رضا ده. اوس دی نو څنګه کېږي؟ بیا د مجتهدو د دوی تقلید دا چې دی نو هغه لازم دی. ولی لازم دی؟ نو د هغې وجه د لازم والی دا دی. قرآن کې صورت لقمان آیات نمبر 15 کې الله جل جلاله په خپله فرمایي واتبع سبیل من اناب الی، واتبع سبیل من اناب الی، تاسو تابعداري وکړئ د هغې چا د لارې، د هغې چا چې دی نو هغه د مسلې چې د هغه زمونږ چې دی نو هغه طرف ته څه کوي رغبت وي، زمونږ طرف ته چې دی نو هغه مایل وي. یعنی د الله نه چې نو هغې یریږي، د الله خوف او یری. نو هغه ائمه ته وګورئ دغه حضرات چې دی نو هغه د کمال تقوا چې دی نو د هغوی به که نه، او د هغوی چې دی نو کمال چې دی نو هغه کمال علم د هغوی ته حاصل نو. مفتی شفیع صاحب رحمه الله معرف القرآن کې هم ورسره لیکلي چې اجتهاد د هغه انسان معتبر دی چې د هغه سره به علم وي، او دویم د هغه ته به اهتدا، د هغه سره به هدایت چې دی نو هغه به وي، په خپله به په دغه علم باندې عمل هم وي. او دا چې دی نو هغه مسلمه خبره ده چې دغه حضراتو په شانتي پاک باز خلک چې دی نو هغه نه ولو. دویم تاسو وګورئ دې کې چې دی نو هغه لفظ وتبع امر دی، امر چې دی نو هغه د وجوب دپاره راځي. دویم آیات چې دی نو هغه قرآن پاک کې الله جل جلاله سورت نحل کې فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو د اهل ذکر نه چې دی نو هغه تپوس، د خاوندان د علم نه چې دی نو هغه تاسو تپوس کوئ، د دې اتباع کوئ که چېرته تاسو ته په خپله پته نه. نو موږ وایو داسې تقلید چې دی نو هغه بالکل حق او سچ دی، داسې تقلید چې دی نو هغه اتباع دا لازم ده. اوس د تقلید په نوم باندې خلک تېرول، دلته قرآن هم شته، قرآن آیاتونه هم شته، احادیث مبارک هم شته، خو صرف زمونږ چې دی نو کمزوري دی چې موږ ته اکثر خپل چې دی نو هغه دلیل نه یادو. نو موږ چې کم ځای کې اکثر ګیروږ یا خلک مجنیان نو هغه خطا کوي، نو هغه دغه وجې چې موږ ته دا نه یاد. بیا مطلق تقلید نو د اندې تقلید موږ په خپل هم نه یو قایل دی. اولاد کې ما تاسو ته لاول ونی چې کم تقلید چې هغه د قرآن احادیثو د خلفای راشدین چې دی نو هغه د هغوی د مسلې خلاف مسله وي، د هغې خو موږ هم نه یو قایلو. یا یو سړی چې دی نو د غله دی د هغې خو موږ چې دی نو هغه هم نه یو قایله. بیا دویم نمبر دوی دا ټک کوي، دا چې دی نو هغه خبره کوي چې دوی د امامانو نه چې دی نو هغه پیغمبران جوړ کړي علیه بالله. دوی امام ته د پیغمبر غوندې منصب ورکړی، دوی د امام د دایرې نه چې دی نو هغه نه وځي. بس دا زمونږ په مسلک کې دا ده، حنفي مسلک والو زمونږ دا د حنبلي وایي دا زمونږ دی. اتباع خو به صرف د پیغمبر کولی شي. نو صحیح ده مونږ کله امام ته چې نو هغه د پیغمبر درجه ورکړي. دنیا شي مسائل به تاسو کتلې لیدلې به چې په هغې کې به امام شافعي صاحب، امام مالک صاحب، امام ابو حنیفه صاحب، امام احمد ابن حنبل دغه د خپلې مسلې نه رجوع نه ده کړې. قرآن د پیغمبر په حق کې قرآن چې دی نو هغه ګواه دی ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. کله مونږ ویلې چې د پیغمبر چې نو هغه د امام قول چې دی نو هغه د قشان حتمي دی. دا د دوی چې دی نو هغه صرف دوکه ده، خلک چې دی نو هغه اړوي، د غلطه چې دی نو هغه خبره کوي. بلکې د دې حضراتو خپل قول چې دی نو هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله مشهور او معروف قول نه دی چې زما کومه مسله قرآن احادیث خلاف ته ومنتله نو دغه مسلې باندې عمل مکو، قرآن حدیث باندې عمل وکړه. نو بهرحال تقلید چې دی نو هغه دغه صحیح دی، حق او سچ دی، بغیر تقلید ته چلیدی نشي. ولی تو من خدا نشته. او بیا چې دوی ته کله وویلی شي چې سید ستاسو دا ټولې خبرې په ګول بدله دي، خو که زه به ووایو تاسو بیا ولې امام چې دی نو بخاري رحمت الله علیه د هغه منې او د هغه نه تاسو انتها درجې ته رسولی دی چې په هره خبره کې تو وایې چې دی نو هغه صحیح بخاري. ولې دا ټول حدیث صرف امام صحیح بخاري نقل کړي؟ صحیح ابن حبان هم شته، مستدرک هم شته، حاکم هم شته، دنیا شي چې دی نو هغه احادیثو کتابونه کې صحیح روایت شته نه. او بیا ته دا وی نو بیا خو تو هم ته دغه یو امام تقلید کې لاړې، حالن کې دغه امام بخاری رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله د علم په اعتبار سره کړوسی دی. ځکه امام شافعي رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله د علم په اعتبار سره نوسی دی، د هغه د شاګرد شاګرد دی.
او بیا دی چې نو هغه د هغه شاګرد امام احمد ابن حنبل دی امام احمد ابن په حنبل په شاګردانو کې نو هغه امام بخاری سی راځي. بهرحال دغه ځان له موضوع د هغه مونږ نه چیړو د تفسیر زموږ د هغې له اجازه راکړئ مونږ تفسیر متعلق وایو خو صرف دومره قدرې چې تقلید نه ګوره دغه خبره که څوک دا وایي چې ګوره دلته دا تقلید نو دغه مونږ نه یو قایل دغه تقلید مونږ هم نه یو قایل چې اند تقلید دغه نو هغه قایل دا نشته کم چې صحیح او حق دی هغه شته. نو دوی دلته هم وګوره د دوی دغه تقلید چې الله رد کړي نه نو دا د دې وجه نه کړي الله واضح وایي چې کله دوی ویل شي تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. نو دوی زموږ دپاره هغه حکم کافي دی چې به کوي موږ خپل پلار نیکه منتلي. الله وایي اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون که د هغوی چې نه پوهېږي په څه باندې او نه په هدایت باندې نو بیا به هم تقلید کوي نه بیا د هغوی تقلید د هغوی خبره منن چې نو هغه نشته. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. ما جعل الله ند مقرر کړي الله پاک من بحیرة بحیرا ولا صائبة او نصائبة ولا وسیلة او نوسیلة ولا حام او نحام ولكن الذين لكن کسان کفروا چې کافران دي یفترون هغوی تړي جوړي علی الله په الله باندې کل کذب دروغ واکثرهم او اکثر د دوی ډیر د دوی نه لا یعقلون عقل نه لري. واذا قیل لهم او کله چې ویل شي دوی ته تعالوا راشئ تاسو الی ما هغې طرف ته انزل الله چې نازل کړی دی الله و الى الرسول او رسول حکم طرف ته قالوا نو دوی وایي حسبنا کافي دی موږ دپاره ما هغه څه وجدنا چې موندلی دی موږ علیه په هغې باندې آباءنا پلار نیکه خپل ولو کان آباؤهم اگر چې و پلاران د دوی لا یعلمون چې نه پوهېدل هغوی شیئا په څه څیز ولا یهتدون او نه هدایت باندې وو.